बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ तबसर हलीमा गयूर यो ज़ले बिया पे हेल्थ मैगज़ीन के रागलम। उम्मीद लरम چې ټول بخای एक्सरसाइजेस به फॉलो کوي और د خپل صحت خیال بساتئ. ټول نه پهله خبر وزا استاد کوم چې एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी چې تاسو ډیلی لایف کې وی انکلوډ تاسو به د کینسر نه بچ کیږئ، د لنګز بیماریانو نه بچ کیږئ، د زړه د بیماریانو نه بچ کیږئ. هغه هر یو بیماری چې کوم د تاسو صحت خرابوي، د تاسو مطلب مرګ نه خو نشي بچ کېدی، خو د مرګ مطلب مرګ پورې چې تاسو یو رسوي که نه هغه تکلیف درکوي، نو هغه بیماریانو نه هم تاسو بچ کوئ. نو هغه هرې بیماریانې چې کوم د تاسو زندګي په خطره کې کوي، هرې بیماري نه به تاسو دا بچ کوئ. ایکسرسایز خپل ډیلی روټین کې ضرور واچوئ. دا ستاسو صحت دپاره بې انتها ضروري شیز دی. یو ګنټه ورکوئ ماشومانو ته چې کم ښځې سړي دي ټولو ته. د دې نه علاوه چې کم مشران دي هغوی دپاره هم ایکسرسایز ضروري دی. هغوی خپل ایکسرسایز نو ضرور خپل ایکسرسایز کوئ، د خپل صحت خیال ساتئ او د خپل ژوند خیال ساتئ. انشاءالله نن بیا موږ تاسو ته ډېر اسان ایزي ایکسرسایزز ښایو، کم به چې تاسو خپل کور کې کولی شئ او اسانۍ سره به تاسو ته بهر تک ضرورت به هم نه وي او تاسو خپل بیزي روټین کې لږ شان ټایم ځان ته ویستی شو دا ایکسرسایزز کولی شئ او دې نه ډېره فایده اخیستلی کېږي. نو انشاءالله موږ به ځو خپل سیګمنټ طرف ته. نو راځئ چې ځو. فرست سیټ زموږ دی سمپل بایسپ کرلز. بایسپ کرلز به څنګه کوئ؟ دا ستاسو دا مسلز ټارګټ کوي. دلته یو خو دلته چې ستاسو کم لوز مسلز دي هغه هم د دې ټایټنینګ کیږي، سټرینتنینګ هم کیږي او ټایټنینګ هم کیږي. نو د دې دپاره هم ډېر بیسټ دی. تاسو به بیک سټریټ یي، دې پوزیشن کې به ستاسو دا لاسونو پوزیشن یي، ویټ هم ځان سره نیسلی شي. ون بای ون هینډ کرلز به کوو. ټیک دا آرم کرلز. دا ایکسهیل، ډاون انهیل، up exhale, down inhale 2. Okay, دا 24 شو تاسو شي. د دې مطلب دی چې تاسو د دواړو لاسونو 12 ریپیټیشنز وشو. دا تاسو داسې 12 ریپیټیشن کې یو سیټ هم کولی شئ، 2 سیټ هم کولی شئ. بیسټ ایکسرسایز دی تاسو د آرمز مسلز لپاره، بایسپ مسلز لپاره. نیکسټ سیټ به تاسو ته ښیم سیم پوزیشن کې، اوس په دواړه هینډز اپ کوئ. دا اپ ایکسهیل، ډاون انهیل. ځان سره ویټ هم نیسلی شئ. سلو به دا کوئ چې پاس کېږي ساه به کولاوئ، چې لاندې کېږي ساه بندوئ. ساه بندولو نه مراد دا نه چې تاسو خپله ساه بنده کړئ، سمپل ساه به واخلئ. سیم پوزیشن کې د دې هم د 12 ریپیټیشن 2 سیټ هم کولی شئ، 3 سیټ هم کولی شئ. ځان سره ویټ هم یوز کولی شئ. 1 kg ویټ واخلئ، 2 kg ویټ واخلئ. سمپل تاسو د سلولی ګریجولی دا انکریز کولی هم شئ. نو نیکسټ سیټ چې کوم دی هغه موږ تاسو ته ښایو د ټرایسپ مسلز. دا چې کوم زموږ مسل دي دلته اکثر د فیمیلز ډېر زیات فیټي او هغې د لاسه هغې وایي چې یاره دا لوز مسلز دي، دا ټایټ کول دي، د ټونینګ کول دي. هغې دپاره د بیسټ ایکسرسایزز دي، هغې دې مسټ کوئ او انشاءالله ښایسته فرق به راځي. سیم پوزیشن کې لږ شان به نی بینډ کی. ټیک ده، بیک په سټریټ سلوپ پوزیشن کې، هیډ به نیوټرلی. دې پوزیشن کې به ستاسو ایلبوز دي، دواړه لاسونه برابر. د دې نه دلته د تاسو لاس کې ویټ هم نیسلی شي. د دې نه چې کله د ستاسو لاسونه ځي که نه دا ټرایسپ کیکس دي، نو دا به سلو پوزیشن کې وروسته ځي، بلکل به سټریټ شي. ایکسهیل، انهیل، ایکسهیل، انهیل، ایکسهیل، انهیل. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 more 4 3 2 1 relax. دا د تاسو د ټرایسپ مسل ایکسرسایزز دي، بیسټ ایکسرسایز دی. د تاسو د دې هم 12 ریپیټیشن هم کولی شئ. سنګه ماوس 24 ریپیټیشن وکړل، داسې 24 هم کولی شئ. ځان سره لاسونو کې لږ ویټ هم اخیستی شئ. بیسټ ایکسرسایز دی، ضرور ټرای کړئ. نیکسټ زموږ چې کوم سیټ دی هغه دی سمپل ټرایسپ. هیډ دلته تاسو لاس کې ویټ هم نیسلی شئ، وداوټ ویټ هم کولی شئ.
दी पोजीशन की भाई दस्तासु चिकम द हेड दे कना बिल्कुल दस्तासु दोन लासुन बद दे बिल्कुल बराबर राजी दा आप एक्सहेल स्लो अप डाउन इनहेल जब बताओ साइड नो मुकायम लग आप एक्सहेल डाउन इनहेल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 same da exercises tasu the 12th repetition दो सेटम कोलिशे यो सेटम कोलिशे पहले तासु यो सेटो के फर्स्ट वीक चिकल पहले सेट ट्राई कवे बेदाइन पस तासु नेक्स्ट वीक की दो सेटो के बेदाइन पस ला चिकम नेक्स्ट वीक राजी थर्ड वीक पे पाई की तासु 3 रिपीटिशंस के सॉरी 3 सेटो के द 12 रिपीटिशंस माने बेस्ट एक्सरसाइज है तासु चिकम द लूज मसल्स इदा व टाइट शी टोन बशी शेप अप बशी और बल बस स्ट्रेंथ हम इंक्रीज शी इंशाल्लाह नो द एक्सरसाइज तासु फॉलो के तासु तो डेरा फायदा दर के खपल कोर के तासु लक्षण टाइम उबा से दा लग आसान एक्सरसाइजेस दे होता उस तब फ़ायदा दे डेरा दा नो पर डेली रूटीन के दा ज़रूर आचवे इंशाल्लाह मु बता सो नूर उम दा एक्सरसाइजेस रवड़ू चिकम बता सो खपल को के आसानी से कवले शे ता उस डेरा फ़ायदा गस्ते शे द बाहर वतो ज़रूरत पमनी नो इंशाल्लाह उम्मीद लरम चे तास बदा खुशवी नेक्स्ट वीक मु ता उस तरह बेदा से खा एक्सरसाइजेस रवड़ू चिकम न ता सो फ़ायदा गस्ते शे और तासु खपल ज़िंदगी के आगा शामिल हो लेशे और द खपल सेहत ख्याल सातले शे जो बतासु नेक्स्ट सेगमेंट तरफ था और जो बतासु इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीक राज़म अल्लाह पामा अस्सलाम वालेकुम जेम्स तासु मेज़बान तासु ट्रेनर मुहिबुल्लाह बंगश नने मौजू चीज़म कम दे अगा खेट एक्सरसाइज दे द खेट एक्सरसाइज पारा चिकम कम एक्सरसाइजेस की अगे तरीक़ाकार तगे परफॉर्मेंस टूल्स तस्तखम चे खेट एक्सरसाइज संग की ज़्यादा खलक होते बेल एक्सरसाइज और खेट एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज तस्तखम तासो गोरे चे द बेल एक्सरसाइज संग की पहले स्टेप मुंग द बेल एक्सरसाइज को विद बॉल चे बॉल सर दा संग की कोर की दा संग की जिम की दा संग की द दे तरीक़ाकार तस्तखम तासो गोरे दा बॉल हर जगह की मिलावी तासु कम शॉप तक दा बॉल बतास्त मिला दा बॉल एक्सरसाइज बेसिकली इस्तेमाली की साइड ऑब्लिक्स तपारा चिकम जमुक दल तक टायर्स भी ठीक थे दे तपारा एक्सरसाइज मुंग स्टार्ट को ट्विस्ट विद बॉल फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट को 1 2 3 4 ट्विस्ट विद बॉल एक्सरसाइज उशलो और मुंगा 30 सेकंड दमको दमेना बाद मुंगा ब्या राजू द्वैम सेट पको और द्वैम सेट नपस ब्या मुंगा गेन 30 सेकंड दमको और ब्या मुंगा द्वैम सेट को नुदासी बाद जमुंग फर्स्ट एक्सरसाइज खत्मी की ट्विस्ट विद बॉल जमुंग द्वैम एक्सरसाइज दे द एब्स द पारा अप एंड डाउन द 20-20-23 सेट स्कूल दी फर्स्ट सेट मुंगा स्टार्ट को द एब्स अप एंड डाउन तासु गोरे संग की फर्स्ट मुंगा स्टार्ट को पोजीशन द पोजीशन इज मुंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जमुंग फर्स्ट सेट द अप एंड डाउन एब्स उशलो उस मुंगा द्वैम सेट को नो द्वैम सेट न पहले मुंगा 30 सेकंड दमाखलू दमेना बाद ब्या राजुंगा द्वैम सेट स्टार्ट को दसे बमुंगा 3 सेट को और तासो हर सेट की ख्याल साथे ची तासो 20 या 15 कवे ची पहले ने सेट कम ओके नो तासो पकारे ची द्वैम सेट हम उमागुम रहो के ची कम तासो पहले ने कर दे जमुक द्रेम एक्सरसाइज स्टार्ट की एप साइकिल तासो एप साइकिल गोरे चे एप साइकिल संग की द बेसिकली 3 सेट बनी की हर सेट 20-20 होम को वैसे तासो 15-15 होम का वैसे इस डिपेंड ऑन योर एनर्जी चे तास की सोना एनर्जी दा आगे पर मुताबिक को कहे
دا ټول کور ایکسرسایز دی. کور ایکسرسایز تاسو ګورئ چې څنګه کېږي. فرست سیټ سٹارټ کوم گا. یس سٹارټ 1 2 3 4 5 6 19 20. فرست سټپ زموږ وشلو ایب سایکل. دینه بعد 30 سیکنډ دمه اخلو. دمې نه بعد بیا راځو مونږه دویم سیټ سٹارټ کوو. 30 ریپیټیشن باندې هم کوی شئ, 20 ریپیټیشن باندې هم کوی شئ, 15 ریپیټیشن باندې هم کوی شئ. ما فرست سیټ کړی دی نو تاسو به هم په فرست سیټ کې 20 ریپیټیشن کوئ. داسې به تاسو 3 سیټ کوئ. نو اوس به مونږه نیکسټ ایکسرسایز ته ځو. نیکسټ ایکسرسایز زموږ د ایبس کراس ایبس. تاسو ګورئ کراس ایبس څنګه کېږي. فرست ایکسرسایز کراس ایبس 1 2 3 4 5 6. زموږ فرست سټپ وشو د کراس ایبس. اوس 30 سیکنډ دمه اخلو. دمې نه بعد بیا راځو موږ دویم سیټ کوو. هغه هم داسې چې څنګه پهلنی سیټ موږ وکړلو 30 یا 15 باندې, نو سیکنډ سیټ به هم په 15 باندې کوو. 30 سیکنډ دمې نه بعد بیا دریم سیټ کوو. اوورال ایکسرسایز به موږ په 3 سیټو باندې کوو. او دینه بعد لاست ایکسرسایز زموږ دی کراس پنچ. کراس پنچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کراس پنچ فرست سیټ وشلو. داسې مونږه سیکنډ سیټ کوو. نو 30 سیکنډ دمه مو واخیستله. دمې نه بعد بیا مونږ راځو تھرډ سیټ ته. او تھرډ سیټ کې هم ریپیټیشن هم سیم پکار دی چې کم کې مونږه 10 باندې وکړو نو تھرډ سیټ به هم په 10 باندې کوو. زموږ نننی پروګرام چې کوم وو هغه ایبز ایکسرسایز دپاره و چې خېټه څنګه کمیږي. زیاتر خلک وایي چې اوبلیکس څنګه کمیږي. نو اوبلیکس ایکسرسایز هم نن پروګرام کې مونږ تاسو ته وښیلو چې هغه څنګه کیږي. دا ټول ایکسرسایز چې څونه دي دا هوم ایکسرسایز ویل کیږي. السلام علیکم ویورز, زه یم زهره د فزیوتراپي دې سیګمنټ سره نن بیا زه حاضر یم. کوم کې چې تاسو سره هغه معلومات شیر کوم کوم چې ماته یې هغې بیماریانو باره کې کوم چې تاسو د میډیکیشن علاوه فزیوتراپي تھرو هم ټریټ کولی شئ. په دې سیګمنټ کې چې نن کوم زموږ ټاپک دی او کوم بیماري به چې دی موږ ډسکس کوو هغه ده انکلایزنګ سپونډلایټس. انکلایزنګ سپونډلایټس موږ سره زموږ د ملا د مورو چې دی یو انفلمیشن دی, انفیکشن دی, کوم سره چې هغې کې سټیفنس راځي, مطلب سختوالی راځي او زموږ مومنټ چې دی هغه ورسره خرابېږي. که تاسو ګورئ نو زموږ د ملا چې کوم تیر دی چې کوي د انګلیش کې موږ سپاین وایو, دا چې دی زموږ د اپر باډي زموږ د لاسونو او زموږ د ارګنز ټول ویټ چې دی هغه په دې باندې. دا چې دی نه صرف زموږ دا ویټ برداشت کوي بلکې د دې کرو د وجې کوم چې دی کې یو بره یو کرو دی او کوم چې لاندې دی کې یو کرو دی, د دې د وجې دا زموږ فلیکسیبیلیټي او زموږ مومنټ کې ډېر زیات غټ رول چې دی هغه پلی کوي. چې کله مونږ کینو یا مونږ پاسو یا مونږ خپل عام زندګۍ کې کم اکټیویټیز مونږ کوو, خاص کر زموږ چې کم مونځ دی هغې کې تاسو وګورئ نو زموږ ډېر ټیټېدل او پاسېدل. دا ټول هغه مومنټس دي کوم چې زموږ زندګۍ کې چې دی ډېر خاص رول پلی کوي. دا ټول مومنټس کوم څه نه کېږي دې کې زموږ ټول نه غټ رول چې دی هغه زموږ د ملا د سپاین چې کوم دی د هغې دی. چې کله د دې د سپاین مومنټ دونه زیات دی او د دې چې دی زموږ زندګۍ کې کردار دونه زیات دی, ظاهر خبر ده د دې بیا بیماریان هم هغومره زیاتې وي. انکلایزنګ سپونډلایټس چې کوم دی دا هغې بیماریونو کې یو بیماري ده. دا څنګه بیماري ده؟ دا چې دی شروع کېږي زموږ د اول چې کوم دی زموږ د ملا چې کوم بالکل لاندینۍ حصه ده, چېرته چې زموږ ملا زموږ د پیلویک چې کوم بون دی دې سره کوم ځای کې یو ځای کېږي, دا درد بیسیکلي هغې ځایونو کې کېږي. دا چې دی اول هغې ځایونو کې سټارټ شي, بیا ورو ورو دا چې دی بره راخېږي زموږ نور ملا ته, او اخره کې چې دی د دې چې کله تاسو پراپر ټریټمنټونه کوئ او ډایګنوز ونه شي دی نو دا زموږ نیک پورې بره پورې چې دی د دې دا سټیفنس چې دی راځي. د دې چې دی ټول نه تاسو وایي یو خاص وجه چې دی او کوم چې پته لګي چې یاره د کس ته انکلایزنګ سپونډلایټس شوی دی هغه دی یو بیکټیریا ده چې کوم موږ جینیټیکلی خاص طور باندې مطلب جینیټیکلی هغه چې کوم زموږ مور او پلار نه یا زموږ جین کې چې دی کوم پیله نه راشي هغې د وجې چې دی دا زیاتره خلکو ته کېږي. دې نه علاوه د دې څه خاص وجه چې دی هغه معلومه نه وي, خو دا زموږ د نور بیماریانو سره چې د دې تعلق وي, که زموږ د پیله نه څه ملا کې مسلې یا زموږ خپو کې څه مسلې نو هغې سره هم دا کیدی شي.
د دې چې کوم خاص یو تاسو ته زه وایم چې یو سیمټم دی چې کوم نه موږ ته پته لګېږي چې یاره دې کس ته انکلایزن سپونډلایټس دی هغه دا دی چې کله تاسو ریسټ باندې یې مطلب تاسو څه موومنټ نه کوئ تاسو سپیشلی چې تاسو کله اوده نو د دې درد زیاتېږي که تاسو څه موومنټ کوئ دغه کوئ یا ګرځئ را ګرځئ نو د دې درد دونه نه خو چې څونه تاسو ریسټ کې یا ناست کې یا ملاست کې هغومره د دې درد چې دی هغې ټایم کې زیات دي دې نه علاوه دا چې کوم دی د نور چې کوم جوینټس افیکټ کوي هغې کې زموږ د لاسونو او زموږ د خپو یعنی انکلز چې کوم جوینټس دي هغې کې د دې درد چې دی هغه موږ ته محسوسېږي د دې درد چې دی هغه موږ ته هپس کې محسوسېږي کله خو د دې خاص نشاني دی چې دا داسې نه دی چې دې سره به خاص طور په یا یو هپ خوږېږي یا دا هپ به خوږېږي د دې درد کله دې هپ ته راځي او کله دې هپ ته راځي نو مطلب د دې الټرنیټیو پین چې دی موږ ته دواړو هپس کې چې دی د دې سره موږ ته کېږي بل چې کوم میجر سیمټمز دی موږ سره انکلایزن سپونډلایټس کې هغه دا دی چې دې سره زموږ آیز هم افیکټ کېږي آیز مطلب زموږ سترګو کې هم دې سره انفیکشن کېږي کوم صورت باندې کېږي چې دې سره ورسره زموږ سترګو کې چې سوروالی هم راځي دې نه علاوه زموږ سترګې چې دی هغه سینسیټیو شي ټو لایټ مطلب چې د کمرې کې چې کوم لایټ لګېدلې هغې سره هم چې تاسو کله لایټ ته لږ وګورئ نو بیا بل څه ته وګورئ ستاسو ویژن به بلکل بلر کېږي او سترګې به هم چې دی هغه اریټیشن کوي دې نه علاوه چې تاسو کله بهر وځئ او سن لایټ سره ستاسو ایکسپوژر وشي هغې سره به هم ستاسو سترګو کې چې دی ډېر زیات بلر او ریډنس راځي کیدای شي تاسو ته داسې محسوس شي چې تاسو د سترګو کم انفیکشن شوی دی خو نه د دې دا دغه نه دا چې دی زیاتر ریفرډ چې کیدای شي چې ستاسو سترګو کې مسله داسې نه چې یوازې ستاسو سترګو کې څه مسله نو خامخا تاسو ته چې دی انکلایزن سپونډلایټس دی نه خو که تاسو ته ملا کې مسلې او دا نور چې کوم سیمټمز ما تاسو ته وښول دا هم وي ورسره او ستاسو سترګو کې سوروالی راشي نو مطلب بیا دا کنفرم شي چې ستاسو ته چې دی انکلایزن سپونډلایټس دی څومره زر تر زر چې د دې ډایګنوز شي او تاسو د دې ټریټمنټ سٹارټ کړئ هغومره به چې تاسو ته فایده ملاویږي د دې چې کوم خاص طور باندې ټریټمنټ وي هغه دومره داسې نه چې هغې سره به دا خامخا بلکل تاسو چې څنګه پیل یې هغسې به شي خو د فزیوتراپي سره او میډیکیشن سره چې دی تاسو چې دی د دې درد کې تاسو ته چې دی راحت ملاویدی شي څه خلک چې څنګه تاسو ته ما وویل چې د دې پین چې دی هغه کېناستو سره او ملاسېدو سره چې دی هغه زیاتېږي نو مطلب دا دی چې څونه تاسو موومنټ کولی شئ هیلدي موومنټ داسې نه چې تاسو په ایکسرسایز داسې هارډ شروع کړئ یا په پوړو باندې وزن سره اوچتې نه دا شیزونه نه فزیوتراپي دلته دا مطلب دی چې ستاسو ایکسرسایز هم وشي او ستاسو ته فردر نقصان هم ونه شي او دا کوم نقصان تاسو ته شوی دی کوم بیماري چې تاسو ته لګېدلې ده دې کې هم تاسو ته ریلیف ملاو شي فزیوتراپي چې تاسو سٹارټ کړئ نو د دې مطلب دا نه چې څنګه تاسو لاړئ نو بس یو ورځ کې به تاسو بالکل ټیک ټاک شي دا بیماري چې دی دا په یو سیشن باندې نه په 2 سیشن باندې نه بلکې د دې ټریټمنټ چې دی هغه زیات پرولونګي مقصد صرف دلته دا چې تاسو ته پته ولګي چې هر یو بیماري لپاره تاسو میډیکیشن چې دی هغه مې یوز کوئ کې دې شي چې دی لږ څه ایکسرسایزز باندې یو 2-3 سیشنز باندې چې دی تاسو دغه بیماري چې دی هغه بالکل ښه شي نو تاسو کوشش کوئ چې څنګه ارلی تاسو ته پته ولګي کوم ځای کې چې دلته سټیفنس دی ماته کېناستو پاسېدو کې مسله ده یا ماته چې دی دا ساینس محسوس شو چې دلته څه انفیکشن شوی دی نو زر تر زره چې دی د هغې ډایګنوز طرف ته لاړ شئ ځکه چې څومره زر تاسو ډایګنوز وکړئ هغومره زر به ستاسو ټریټمنټ شروع کړي او هغومره زر به چې دی ستاسو ته دې کې ریلیف ملاویږي دلته یو امپورټنټ خبره چې کوم به زه تاسو سره شیر کول غواړم څومره خلک چې دې وخت کې ما ګوري نو هغه دا ده چې زه د زما چې کوم دا سیګمنټ دی دې کې زه تاسو ته د یو کم یو بیماري مکمل علاج یا فزیوتراپي نشم کولی ځکه چې دا ټایم ډېر زیات کم وي بل ما ته پته نه چې تاسو ته دې وخت کې کم کنډیشن دی مقصد د دې پروګرام صرف دومره دی چې هله زموږ ویورز ته دا پته ولګي چې کم داسې بیماریانې دي کوم چې تاسو فزیوتراپي ترو هم ټریټ کولی شئ ضروري نه ده چې هر یو بیماري چې دی هغې لپاره تاسو 100 او 1000 دوايانې وخورئ کیدای شي چې ستاسو دا کنډیشن یو 2 سیشن سره چې دی هغه بالکل ښه شي بس مقصد دا ده چې د خپل انفارمیشن چې کوم ما سره دی تاسو سره شیر کړم او تاسو ته څه فایده ورسي د فزیوتراپي دا سیګمنټ به زه همدلته ختموم انشاءالله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي یو نوې سیګمنټ سره یو نوې ټاپک سره هغې پورې الله پامان